نو یو سړی به د قیامت پر ورځ نو د هغه اعمال چې وزن شي نو نیکۍ او بدۍ به د هغه برابر شي. نو چې نیکۍ او بدۍ برابر شي اوس نیکۍ زیاتې نه جهنم ته به څنګه ځي؟ دغې سړي یو کاغذ به راواخیستلی شي او د دغې سړي د بدو په تله کې به یې ور واچوي د ګناهونو په تله کې. دې سړي به مور ته اوف ویلي اوف. الله وی ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما اوف ورته مه وایه. هغه به په کاغذ لیکلی شوي خو چې د بدو تله کې ور واچوي بدۍ به درنې شي او نیکۍ به سپکې شي. دا سړی به جهنم ته وځي. د ده ګناهګار پلار هغه به هم جهنم ته روان شوي د ګناه په وجه باندې. دی به الله ته وایي چې یا الله زما پلارم د ګناه په وجه باندې الله جهنم ته روان دی. یا الله مال په جهنم کې ډبل عذاب راکا زما په ګناهونو مراله راکا او زما د پلار په ګناهونو مال راکا او الله چې دا پلار مې د جهنم دور نه بچ کا. رب العالمین ورته بنده تا خو په دنیا کې پلار سره ښه سلوک نه کو او نن د محشر میدان دی او آخرت دی نن پلار سره ښه سلوک کې. یا الله وی تا موږ ته حکم کړی و چې مور او پلار سره به ښه سلوک کې. الله ما خو ورسره په دنیا کې نه دی کړی الله نن یې ورسره کومه زما د پلار په ګناهونو الله مال عذاب راکا خو الله زما د ګناهګار پلار د جهنم نه بچ کا. رب العالمین به ورته وایي ښه بنده نن پلار سره ښه سلوک کې او الله نن پلار سره ښه سلوک کوم. زه وایي چې نن هم پلار سره ښه سلوک کې زه تم جنت ته لاړ شه او دا ګناهګار پلار دې د لاس ونیسه دا هم ځان سره جنت ته بوځه. پلار سره چې ښه سلوک کې رب العالمین به ستا د جنت خوشحالی به د الله پاک نصیب کړي. الله به درله خوشحالی در کې خوشحالی او کنه پلار سره دی سلوک بدی نو جون به دی په دنیا کې هم تریخي او آخرت کې به هم تباه و برباد د جهنم خشاک په خشاک. قسم په الله دی مور او پلار د بچو د پاره ډیر تکلیفونه تیر کړل. که د دې بچو په وینه باندې د مور او پلار په وینه د بچي کار کیږي نو د پلار وینه هم د بچي نه منې نه ده.